ستا د زلفو په یو تار بندیوان پروت یم او هیڅ حاجت نه لري بل قسم زندان ډېر ښه دی. فیضان ناکامي رو رو سیوا کیږي شي کامیاب به که محبوبه دي د انور دا بیا وویل ښایست واړه مې د یار د خدو خال دی ځان خبر کړه لږ د عشق د کتابه او سپین بشر نه دی اشنا قمر شرمیږي نه رسیږي کوی حسن یو په زر کړي الله. ما کله رخسار د محمد علیه السلام ته کتل او کله به مې دی چې ما ته د سپوږمۍ دا ښایست کم ښکاره شو د حضور نبي کریم د رخسار. خامخا به یې صفت د حسن کیږي چې سنگار ورله خالقه په هنر کړي یوسفي حسن به دقل ته حیران شي که جانان ورته د مخ نه پردې لر کړي ډېر الله دی چې نظر د خپل مرشد ورته رسا دی دا انعام نصیب دی یو فقیر فیضان ته زبردست. بغداد غوث العظم لتا زار شم د بغداد غوث العظم لتا زار شم پاک الله ته محترم لتا زار شم او ستا قدم چې په گردن د هر ولی دی ستا قدم چې په گردن د هر ولی دی ستا د شان معظم او لتا زار شم. هغوی شخصیت داسې و چې هر چا یې پوړونو کې ځای کړی دی. نو محترم فیضان صاحب چې کومه خبرو وکړو چې د هغوی د صحبت اثر و چې او دا یقینا هغه فیضان دی هغه تاسو ورپم هغه دی چې هغه الحمدلله جاري دی. سم زلیخه مې درته هر کوڅه هر ور نیولی بوزي به ما فیضان یو ورځ د حقیقت په لوري ځکه چې پیر د باغ کنډۍ مې زوره ور نیولی. ډېر زبردست. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام علمی خبرو کې زه قربا صاحبزاده محمد جنید قادری تاسو سره بیا په یو نوې پروګرام کې د یو اهم شخصیت سره بیا حاضر خدمت یم. زموږ نننی پروګرام او نننی مرکه ډېر خصوصي مرکه ده او بالخصوص د فن ادب سره او د شعر او شاعرۍ سره وابسته ده. په دې اړه باندې موږ په ننني محفل کې ډېر ګران او قدردان محترم او محتشم د یو علمي کورنۍ او علمي خاندان سره تعلق لرونکي علمي شخصیت چې مراد زما د هغې نه د جامعه محمدیه رحیمیه انوار الاسلام بهرام ډیری د علاقې سره تعلق لرونکي د دغه ادارې محتمم او ګران محترم حضرت العلامه مولانا مفتی عزیر الله فیضان صاحب هغوی مدعو کړی دی او ډېره ښایسته مرکه به انشاءالله د هغوی سره کوو او د هغوی چونکې د شعر و شاعرۍ د علم سره سره او د دغې دنیا سره چې هغوی الحمدلله د یو مستند ادارې نه چې هغه جامعه محمدیه قادریه ګل آباد چکدره چې د حضرت باباجي صاحب نور الله مرقده باغکنډۍ باباجي صاحب د هغوی ته منسوبه ده دغه اداره د هغې نه باقاعده فاضل دي او د یو ادارې محتمم هم دی خو د دغه ګڼ صلاحیتونو سره سره رب کریم هغوی له د شعر و شاعرۍ په لړ کې هم مهارت ورکړی دی. په دې اړه به انشاءالله د هغوی خدمات حاصلو او صوفي کلامونه به انشاءالله العزیز هغه به په یو نوي رنګ کې تاسو ته پیش کوو. هغوی ته زه پروګرام کې هرکلی ویم دي. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ګران فیضان صاحب تاسو څنګه یې صحت مزاج ښه دی؟ الحمدلله جی شکر دی تاسو صحت الله هم ډېر خوشحاله کړه به ډېر خوشحاله شو. تاسو له هم زحمت درکو خو زموږ غرض او مقصد دا وي چې په یو نوي رنګ کې او په یو نوي شکل کې چې هغه یو طرف د قرآن او حدیث رڼا ده نو بل طرف ته د ادب جی په علمي دنیا کې یو ډېر غټ نوم دی چې تاسو وګورئ نو زمونږ په دې کتبو کې یو طرف ته د قرآن حدیث فقه اصول دي نو بل طرف ته د ادب یو چپټر هم دی چې هغه د شعر او شاعرۍ سره پخواني مدارسو کې به د فارسیاتو یو خاص مضامین چلیدل دغه شانتې په عربي لغت کې به د شپای کې به غرض یو مثبت پیغام او میسج ورکولو. نو په دغه عقله باندې مونږ چې د شعر او شاعرۍ په حوالې سره تاسو نه څه واورو او په دغه لاین باندې مونږ خپل کتونکي محظوظ کړو. نو انشاءالله تاسو نه به ډېر تپوسونه مخصوص شارټ په دغه حوالې سره کوو. جناب محترم فیضان صاحب په دې حواله کو راشو نو تاسو د ادارې بانی هم یې او بیا د مستند ادارې نه الحمدلله تاسو فراغت شوی هم دی. دغه میدان جدا دی او په دغه میدان به انشاءالله څه وخت تاسو سره حل کېږو هم مونږ غواړو چې په یو نوي رنګ کې دغه علمي رڼا تاسو خوره کړئ. نو په دې اړه باندې زه اول ستاسو نه څه بنیادي معلومات حاصلول غواړم چې یاره دا کم فن چې دی د شعر او شاعرۍ د دې تاسو داسې ابتدا او آغاز کله کړی دی
او تر دې دمه به تاسو څومره کلامونه لیکلي دا دوه خبرې زموږ هم سره شریک دې مننه الله دې عزت وکړي قدرمن شي جزاک د شعر و شاعرۍ د فن یا د آغاز چې دی مونږه 2011 چې د باباجي صاحب محترم سره په مدرسه کې ماشاءالله د هغه ځای نه مونږ سټارټ اخیستی دی ماشاءالله او خصوصي دا شکریا د هغوی زه دا کوم چې د هغوی په برکت سره د هغوی په مدد سره دا ټول کار زما ښکلی روان بل د فیضان د لقب دا دغه چې دی خطاب دا هم هغوی په خپله ماته ایښی ما ته وایي چې نور نومونه به نه دغه کې دغه نوم ستا دپاره بهتر دی فیضان یو فیض دی که نه دی نو بس 2011 نه م سټارټ اخیستی دي او تر اوسه پورې خو دغه ده چې څه شاعري ما سره نورو کاپیانو کې هم ده او د شمار چې ده نو هغه څه 250-300 کلام به راسره ماشاءالله دا جي ډېر ښکلی او دا چې دا تاسو د دې عوامو سره دا هم شریک کړي دا 200-250 کلامونه چې کوم دي نو دا په صوفیزم باندې مبني دي لکه نه صوفیانه کلامونه دي ټول دغه دي زبردست دي بل جي مولانا صاحب خبره وکړه چې زمونږ باقاعده د باباجي صاحب ما چې ذکر وکړو چې د صوفیت او د صوفیزم په لړۍ کې رب کریم ویلي او عمده مقام ورکړی او اعلی مقام ورکړی د عالی المرتبه شخصیت او یقینا چې د هغوی شخصیت داسې و چې هر چا یې پوړونو کې ځای کړی دی نو محترم فیضان صاحب چې کومه خبرو وکړو چې د هغوی د صحبت اثر و چې او دا یقینا هغه فیضان دی هغه تاسو ورپم هغه دی چې هغه الحمدلله جاري دی رب کریم به جاري او ساري ساتي نو دا خو کافي کار دی په صوفیزم کې نظام په دې باندې یو مستند دغه هم کیدی شي چاپ هم کیدی شي خو دې طرف ته لاړ شو په دغه متعددو کلامونو کې محترم فیضان صاحب دا وایو چې تاسو منتخب خو بس کلامونه یې کنه چې هغه ستاسو نو موږ وایو چې بغیر د دې نه چې بدې کې موږ څه ناغه وکړو او موږ کوم غلط راوستي کوم مقصد راوستي زم هغه طرف ته برا شو او تاسو نه به بهترین کلامونه چې کوم تاسو خوښ دي او تاسو وایي چې دا زما هم خوښ دي زم چې هغه مو سره زمونه صحیح دی ډېره مننه جی بسم الله دغسې دغه دی چې یو ساعت به پورته نشي افتابه یو ساعت به پورته نشي افتابه او کومې مخ کړلو ظاهر یار د حجابه او شوم لاهو د محبت په سمندر زه محبت په سمندر زه که میزان ساتو د مینې د سیلابه او ښایست واړه مې د یار د خدو خال دی واړه مې د یار د خدو خال دی ځان خبر کړه لږ د عشق د کتابه او هم توبه کړه هم ګناه کوي فیضانه خبر نشوي د ګناه هم د ثوابه زبردست ماشاءالله زه چې په دې لږ وخت کې کوم کلام دی کې دوی د علمیت د پوهې او د ذهانت اندازه لګي یو بل کلام جي شریک کې په دې حواله جي جزاکم الله وی کو د زلفې اشنا پورته د بشر کړی که د زلفې اشنا پورته د بشر کړي یو په دوه به مې زخمي د زړه په سر کړي او سپین بشر نه دی اشنا کمر شرمیږي سپین بشر نه دی اشنا کمر شرمیږي نه رسیږي کوئی حسن یو په زر کړي او خامخا به صفت د حسن کیږي چې سنگار ورله خالق په هنر کړي خامخا به صفت د حسن کیږي چې سنگار ورله خالق په هنر کړي او یوسفي حسن با دقل ته حیران شي که جانان ورته د مخ نه پردې لر کړي یوسفي حسن به دقل ته حیران شي که جانان ورته د مخ نه پردې لر کړي او د فیضان ناکامي رو سیوا کیږي شي کامیاب به که محبوب دي د انور د فیضان ناکامي رو سیوا کیږي او شي کامیاب به که محبوب دي د انور کړي زبردست دي وګورئ کلامونه ټول صوفي کلامونه دي او دا د دوی د هغې صحبت اثر ماته ښکاري چې د نیکانو ګینې شاعران په مخ د ځمکه ډېر دي او زه د کتونکي به دا کلامونه اوري هم خو په دې موجوده کلام کې ما یو سیز نوټ کړو هغه ده چې ټول دا په روحانیاتو په حقایقو باندې مبني یعنې په ظاهر کې د شاعر د کلام نه خلک مختلف اندازې علي خو د شاعر نه چا تپوس هم کړی دی او که نه چې هغه په دې کې حدیث وکړو نو ظاهر کې ډېر کلامونه داسې چې د هغې مفهوم او مراد چې کوم هغه په ظاهر کې مخفي وي نو که مونږ د دوی نه په دې حواله تپوس وکړو دا یو شعر زما وختي تاسو هغه شعر چې وي چې زیات د سپوږمۍ نه کو داسې قمر نه څنګه و جي که د زل سپین بشر نه د اشنا قمر شرمیږي
او نه رسیږي کوي حسن یو په زر کې حسن یو په ځان کې نو دی کې زه د دوی د تسلی لپاره خبرو کوم چې هغه روایت مې رایر شو مولانا صاحب چې حضرت جابر رضی الله مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به مې کتل او سپوږمۍ ته به مې کتل چې حضور مبارک خپل ولې زلفې په اوږو ایښي دي او یمني څادر په اوږو باندې راخور دی او زلفې په اوږو باندې پرتې دي نو صحابي فرمایي چې فجعلت انظر الیه والى القمر ما کله رخسار د محمد علیه السلام ته کتل او کله به مې دی سپوږمۍ ته کتل نو چې ما ته د سپوږمۍ دا ښایست کم ښکاره شو د حضور نبي کریم د رخسار چې په هغه کم روایت چې علما کرام ما مخکې یو خبره وکړه د علماو خپل خپل انداز او خپل خپل طریقې کار دی چې هغه به په نثر کې کین علامه صاحب هغه په نظم کې شکر دی الله ولا یو مهارت ورکړی دی او په دې بنیاد باندې نو څه نور موږ سره شریکولی شي په دې حواله باندې جی تاسو اجازه دي هو شریک دي تاسو کرام شي د فریاد چې میخیږي پاس اسمان ته د فریاد چې میخیږي پاس اسمان ته وې خالق امان نزدیک ل خپل جانان ته اے خالق امان نزدیک خپل جانان ته او د زړه ستنې می پیار پسې کګی دي زبردست د زړه ستنې می پیار پسې کګی دي او مضبوطیا ځکه حاصل می دی اوه د زړه ستنې می پیار پسې کګی دي او مضبوطیا زکه حاصل می د ایمان ته او د آفتاب رڼا می بند کړه کچکول کې قلندر یم زنه ګورم تاوان ته زبردست د آفتاب رڼا می بند کړه کچکول کې قلندر یم زنه ګورم تاوان ته استاد مینی بحث خوګ را باندې لګي او زکه زړه نه وړم د هر خولي بیان ته استاد مینی بحث خوګ را باندې لګي او زکه زړه نه وړم د هر خولي بیان ته او استاد زلفو په یو تار بندیوان پروت یم استاد زلف په یو تار بندیوان پروت یم او هیڅ حاجت نه لري بل قسم زندان ډیر خري او چې نظر د خپل مرشد ورته رسا دی دا انعام نصیب دی یو فقیر پیزان ته زبردست ډیر خوږی علامه صاحب ډیر خوږی انداز به اسی مخکې بلاړ شو یو سوال نیم ته او بیا بس یو کلام واورو نو زما په خیر کلامونه خو ختمېدو نه دي مونږ به بیا ووایو چې پیزان سے پړه سره راوړي مونږ ته په یو ځای باندې شریک کي خو یو تپوس ته کوم چې اسی شاعر خو پر خپل فیلډ کې د چا سترګې وي جی او څوک په سترګو کې وي او هغه د هغه آیډیل وي هغه د هغه وي هغه خوښوي اسې په دې لاین کې څوک خوښ دی ډېره تمکوز دی او څوک خوښوي چې داسې د هغوی کلامونه هم خوښي لکه په دې صوفي کلامونو کې مشران هم تیر شوي دي د عصر حاضر خلک هم شته دغه طرف باندې چې لاړ شو نو دغه طرف باباجي صاحب مبارک ما ته په هغې وخت کې دا اشاره وکړه چې ته قادري بابا خواته لاړ شه ولته دعا وکړه او باقاعده دونه پورې راته ویلي چې دغه ځای مالګه مه څښه نو قادري بابا چې دی ډېر ښه کلامونه دي جوور کلامونه ډېر جوور کلامونه دي نو هغې زما ډېر زیات خوښ دي او هغه زیات ګورم صحیح صحیح لکه هغوی کلامونه اورئ هغوی کلامونه شریکولی شئ مو سره د هغې یو دوه دغه ته دا شریکم چې حسن د حق ښکاري په جمال د دلبرانو کې حسن د حق ښکاري په جمال د دلبرانو کې خدای ښایي په خپل ځان په خپلو بندګانو کې او جولۍ د عقیدت چې د سورې نوي سایله دین او دنیا دواړه شته په ګنج د درویشانو کې جولۍ د عقیدت چې دی سورې نوي سایله دین او دنیا دواړه شته په ګنج د درویشانو کې زبردست نو هغې زما ډېر زیات دغه دي مشران فیضان صاحب ستاسو مخ ډېر نه الو پیغام طرف ته به هم لاړ شو پیغام به ستاسو نه اورو خو د هغې نه مخکې کو تاسو سره حاضره موقع باندې یو کلام نیمې شریک کې هغې پسې متصل بیا پیغام راکړي نو خپله مرکه به انشاءالله راټولو کو په دې باندې په ظاهر مې ځان صحیح مسلمان جوړ کو په ظاهر مې ځان صحیح مسلمان جوړ کو خو باطن مې د کامل مسلمان نه دی او که د یار د کوڅې سپی مې هم خلک بولي دې خبره باندې ماله تاوان نه دی الله که د یار د کوڅې سپی مې هم خلک بولي دې خبره باندې ماله تاوان نه دی او چې د زړه غوښې یې پرې ورپسې نه کړې په اسانه چا موندلی جانان نه دی چې د زړه غوښې یې پرې ورپسې نه کړې په اسانه چا موندلی جانان نه دی او ستا د حسن چپووالی دی ګډوډ دی دې عاشق باندې راغلی توفان نه دی ستا د حسن چپووالی دی ګډوډ دی دې عاشق باندې راغلی توفان نه دی او د مرشد لمن ته پرېوتم نو ستا شوم دا په ما باندې د بل چا احسان نه دی د مرشد لمن ته پرېوتم نو ستا شوم او دا په ما باندې د بل چا احسان نه دی او چې د یار سترګو وښلی لا بیمار دی او دغې سختې نه جوړ شوی فیضان نه دی د باباجي صاحب مبارک اخر کې دغه کو چې دغې د مړو سترګو نظر مې د زړه سر نیولی
دغه د مړو سترګو نظر مې د زړه سر نیولې او داسې نیولې لکه تندر چې قمر نیولې ډېر ښه دی او خپله دې وکړه اشنا ځان پسې مې ښه وکړو ما هم ارسختې ته دا ستا ځان لکه غر نیولې او دغه کمال نه دی یاره دغه مقام چاته حاصل دا کمال نه دی یاره دغه مقام چاته حاصل د جبرائیل غوندې خادم چې په در نیولې ډېر ښه دی او هغه سړی الله پاک چرته بدرنګ کړی نه دی چا چې په کلکه شریعت د پیغمبر نیولې او لکه یعقوب علیه السلام مې سترګې وچې نه شوې سم زلیخه مې درته هر کوڅه هر ور نیولې بوزي به ما فیضان یو ورځ د حقیقت په لوري ځکه چې پیر د باغ کنډې مې زورور نیولې خورې ډېر زبردست جی کتونکو پروګرام کې موږ سره موجود دی ډېر علمي شخصیت او ما د هغې مخکې هم ذکر وکړو د جامع محمدیه رحیمیه انوار الاسلام بهرام ډیری د سیمې سره تعلق لرونکي د دغې جامعې محتمم او بانی زموږ سره پروګرام کې موجود دی جناب حضرت علامه مفتی محمد زهیر الله فیضان صاحب هغوی موجود دي د هغوی نه ډېر ښایسته ښایسته کلامونه هم واورېدل او د هغوی د ژوند په اړه د هغوی د خدماتو په اړه باندې چندې خبرې وشوې خو زه مناسب ګڼم چې چونکې دا ایام د خبر هم زموږ د صوفیزم روانه ده او دغه صوفیزم او دغه صوفیت په دغه لړۍ کې بیتاجه بادشاه چې کوم د ولایت په اعلی مرتبه فائز شخصیت دی او د قدم علی رأس کل ولیین د هغې گفتې چې کوم دی د هغې حامل شخصیت دی نو په دغه بنیاد باندې زه مناسب ګڼم چې هغوی ته د عقیدت یوه پیرزویانه مونږ وړاندې کړو او بالخصوص د حضور غوث الاعظم قطب الاقطاب قطب دوران او شیخ المشایخ او غوث الاعظم غوث الثقلین شاه بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده الشریف هغوی مبارک ورته لږ د عقیدت یوه پیرزونه وړاندې کړو د دوی نه به دغه فایده هم والو چې ایام د هغوی د عرس مبارک دي نو راځئ چې د محترم فیضان صاحب نه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه لوی ځوان غوث الاعظم رضی الله متعلق یو څو اشعار واورو کلامونه وو د هغې ما سره شته دی د ډېر دي خو عرضي په دې وخت کې دا یو دغه کوم شریکول غواړم چې ای د بغداد غوث الاعظم لتا زار شم ای د بغداد غوث الاعظم لتا زار شم پاک الله ته محترم لتا زار شم او ستا قدم چې په گردن د هر ولی دی ستا قدم چې په گردن د هر ولی دی ستا د شان معظم او لتا زار شم ډېر ښه او مبارکه فیض د هر ولی ترسي مبارکه فیض د هر ولی ترسي ای د علم سمندر لتا زار شم او تارنا د تصوف لکمال ورکو تارنا د تصوف لکمال ورک دستگیره با هنر لتا زار شم او بی ادب دی د مقامه خبر ندی بی ادب دی د مقامه خبر ندی ای ولی د رب اکبره لتا زار شم او نابینا یم فیضان لتصوفه نابینا یم فیضان د تصوفه نظر وکړه زوروره لتا زار شم نظر وکړه زوروره لتا زار شم ډېر ښکلی دی ښایسته کلام یې شریک کړو بس دغه د شعر و شاعرۍ په لړ کې د صوفیزم چې کوم زمونږ ډېر خلک داسې دي چې رب کریم ولا په دغه لاین باندې مهارت ورکړی په کې خپل نوم پیدا کوونکی هغه زموږ محترم زهیر الله فیضان صاحب دی چې متعدد کلامونه لیکلي دي چې هغه ټول په حقایقو باندې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اولیاء کرامو په دغه فیضانو او برکاتو باندې الحمدلله هغوی قلم چلیږي رب کریم دی د هغوی په دغه علم کې او په دغه پوهه کې او رب کریم د دوی په دغه فن کې نور هم مزید ترقي ورکړي رب کریم او نور د دوی توفیق ورکړي چې د دین متین په دغه لاین باندې او په دغه اړه باندې ډېر خپل خدمات جاری او ساري وساتي او آینده تر دې دمه چې هغوی هر څه کړي دي او آینده مزید په مستقبل کې د ډېر
ښه صلاحیتونو رب کریم هغوی نور هم توفیق ورکړي او په دغه لاین کې ما چې څنګه ووي د دین په دغه روپ او رنګ کې هغه خدمت وکړي نو یقینا چې دا به د دغه علماو نوم هم په دغه رنګ باندې هم انشاءالله العزیز روښانه کړي. هم زه ډېر ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ یو جهان مننه کوم. الله دې ستاسو د قدمونو په تله د نیکۍ کې واچولي کړي. رب کریم تاسو له مزید هم د دین د خدمت توفیق راکړي. دې سره ما قربا صاحبزاده محمد جنید قادری او زما سره په کیمره باندې په شا موجود ډېر محترم جناب محمد سلمان قادری له اجازت ورکړي. وما علینا.